یو خلیفه د هشام بن عبدالملک دا یو ځل حرم شریف ته د حج دپاره لاړو، نو د هلته طواف کوو. نو په دې طواف په دوران کې د نظر په یو متقي او په یو عالم دین باندې ولګېدو، او هغه عالم دین دغه نوم سالم چې د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه زوی دی، په هغه باندې د نظر ولګېدو. او دې سالم د خپل فیضار راغستی دی او په خانه کعبه کې طواف کوي. نو دا خلیفه هشام ورغی او دی سالم ته وویله چې د عبدالله ابن عمر زوی دی، هغې ته وویل چې سلني حاجتن که ستا څه حاجت وي نو ماته ووایه چې زه ستا دا حاجت پوره کړم او ستا دا ضرورت زه پوره کړم. نو سالم ورته وویله انی لاستحی من الله ان اسأل فی بیته غیره، وی مال د الله نه شرم راځي چې زه د الله په کور کې یم او زه دې د بل چا نه سوال وکړم او زه دې د بل چا نه حاجت وغواړم، نو ماله په دې باندې شرم راځي. وی چې کله دا خبره هشام واورېده نو د هغه دا مخ تک سور شو او د سالم په دې خبره باندې هغه انتهایی خپم شو. خو چې کله دا سالم د عبدالله ابن عمر دا زوی بهر راووتو، نو چې ګوري نو شاته پسې دا هشام بیا را روان دی، مخې له ورغې په لار کې. نو د هشام سالم ته وایي چې الان قد خرجت من بیت الله، چې د وسه پورې خو ته به د الله په کور کې وي او ما تا ته وی چې ستا څه حاجت نو ما ته ووایه چې زه ستا د حاجت پوره کړم. نو تا په هغه وخت کې ویل چې د الله په کور کې زه یم او ماله په دې باندې شرم راځي چې د الله نه علاوه د بل چا نه سوال وکړم. اوس خو هم د حرم شریف نه د خانه کعبې د الله د کور نه وتلي یو، نو اوس ته وغواړه څه حاجت غواړې چې هغه حاجت زه تاله پوره کړم، ستا بنده حاضر دی مخې ته. نو سالم بن عبدالله ابن عمر ورته څه وایي چې من حوائج الدنیا ام من حوائج الاخره، ستا د حاجت نه کم حاجت مراد دی؟ آیا د دنیا حاجت مراد دی که نه د آخرت حاجت دی مراد دی؟ نو هشام ورته وایي چې د آخرت حاجت پوره کول زما په اختیار کې نه دي، زه د آخرت حاجت نشم پوره کولی، البته د دنیا ضرورت دی وي نو هغه راته ووایه چې هغه درله پوره کړمه. نو سالم بن عبدالله ورته وایي ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، وی ما دنیا د هغه چا نه ده غوښتي چې دا دنیا د چا په ملکیت کې ده او دا دنیا چا پیدا کړې ده، او سره د دې خبرې نه چې زه به اوس د هغه انسان نه او د هغه سړي نه به اوس د دنیا غواړم چې دا دنیا د هغه په ملکیت کې نه ده، دنیا هغه نه ده پیدا کړې. یعنې زه ستا نه دا نه غواړم د دنیا حاجت یې او که د آخرت حاجت یې زه د انسان نه غواړم، زه د مخلوق نه غواړم، زه د الله نه غواړم. که د دنیایي حاجت دی او که اخروي حاجت دی زه به د الله نه غواړم.